مازیګر دا یونس علیه السلام کړی دا ولی دا ځکه یونس علیه السلام الله په څلورو تیرو کې راګیر کړی یو تیره څه وه یو تیره د شپې وه بله تیره د اوبو د سمندر وه درېیمه تیاره چې کوم دی نو دا د مۍ خېټه وه او څلورمه تیاره د وریځو وه چې کله الله د هغې نه دله فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله دله چې کوم دی نو زه نجات ورکو نجات نو د څلور رکعاته نفل وکړه نو لومبنی رکعت چې کوم دی د شپې د تیارې نه چې هغه ترې ختمه شوله شکریه کې دویم چې کوم دی مۍ د اوبو سمندر تیاره وه هغې په شکریه کې دریم د مۍ په خېټه کې تیاره وه د هغې نه او څلورم دا چې څه د ورځې تیاره وه نو دغه څلور واړه تیارې دی الله ختمې کړي نو شکریه کې دا وکړو او الله د نجات دپاره څه وه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وظیفه ورکړه د دې وجه نه چې په دنیا کې د چا د نجات دپاره وظیفه کوي نو د دې نه کامله او ښه وظیفه بله دا نشته لا اله الا انت سبحانك خلک بیا وایي که نه بچی مې جیل کې دی یاره ماله دا وظیفه پکار ده ماله یو وظیفه راکړه چې زه وله وکړم رور مې جیل کې دی یاره ماله دا وظیفه راکړه چې زه وله وکړم یاره دې مشکل کې رانښتی یم وتلی دې نشم ماله وظیفه راکړه چې ستا څه مشکل یو ته ترې وتلی نه شي ته په جیل کې ستا چې کوم دی یو داسې مشکل وي بیماري مصیبت افت ته ترې نشي وتلی د هغې د نجات دپاره تعالی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظیفه وکړه دا کوه دا پیغمبر له الله ورکړې ده پیغمبر الله چې کوم دی نو په دې کې څه کامیاب کړی دی بیا دا منځونه د پیغمبرانو کړي او هغه عمل الله ته غوره شوی نو په دې امت باندې فرض شوی نو اله العالمین دې دا اعمال زموږ نصیب کړي دا ماښام او ماسخوتن هغه به طبیعي بل زیارت باندې ویمه چې دا چا کړي صحیح ده